یو مختصره شانتي خبره واقعه هغه ز بیان کوم زموږ د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله هغه یو ځل په درسګاه کې ناستو یو ځل وته یو زنانه رااله او ځان سره سیو وروړو او ورسره چاړه هغه مروړه او په ګیټ باندې چې کم دغه ولاړو هغه له ورکوي ورشه د امام صاحب لورکه چې دا یو زنانه هغه وروړي دی دا پلان کوي زنانه وروړي دی چې کله هغه سیو امام صاحب لروړو امام صاحب هغه چاړه راواغستا سیوی په منځ کټ کو او بیا ولا ورکوي دا ورشه واپس ولا ورکوي چې کله واپس ورکو شاګردان ته پوس کولو حضرت دا څنګه کیسه ده سیوی تاسو لروړو په کار د تاسو خړلې وي تاسو په منځ هغه کټ کو واپس مولا ولېګلو وی بچي په دې کې هغه د یو مسلې ته پوس کړي دی وی څه مسله وی د حیز متعلق ته پوسو کو چې کله وینه هغه څنګه رنگ شي نو زبا چې کم دی بیا لامبم لکه داغه پاکواله به ز څنګه پیجنم چې د دې وینې رنگ چې کم دی هغه څنګه شي داغه نه پسته به زلام بما په ما باندې د حیز د مدت هغه چې کم دی هغه ختم شي نو هغه سیو په اصل کې سورو هغه وی چې اوس سره وینه ده او د دې وینې رنگ څنګه شي نو ماته په پته لګي نو وی سیو مې په منځ باندې کټ کو چوکه داغه دن نه سپین وی هغه سیو وی ما وتی چې کله وینه چې کم دی هغه سپینه شي داغه نه پسته ته بیا لامبلې شي ستا د حیز دا وینه چې کم دی هغه ختم شي دا ذهنیت چې کم دی هغه صرف وګور زمونږ امام صاحب له یو ځل یو کس رالو تنګول کول امام صاحب تنګولو چا وته ډیر دغه کړو چې یاره دلته کې دا کس دی ډېر غوسه کیږي نه ډېر د چې دته هر څه ته وې دی غوسه کیږي نه زمونږ امام صاحب پسې رالو یو ځل امام صاحب بر خپل بالخانه کې چې کم دی هغه پروت دی آرام فرما دی رالو د خوب په ټیم کې ډزه امام صاحب ولا بره نه راکوشو د بره کمرینا لاندې رالو ګوري څه چل دی یره چې زه د یو مسلې ته پوس لرالی وم خو هغه مسله رانه یره شوه امام صاحب ورته ښه په خوش اخلاقۍ باندې وایي چې یره زه لاړ شه کله راته یاد شي بیا واپس راشه بیا چې کله دی وکته چې امام صاحب بره وختو او بیا سترګې ورلی بیا ډزه بیا امام صاحب ولا خوب نه راپاسېدو راکوشو څه خجي څه یره چې بیا رانه یره شوه مسله امام صاحب ورته بیا فرمایي چې یره زه لاړ شه یاد شي درته بیا هغه مال راشه چې بیا یو سو پیری داسې کار وکړو نو بیا دې کس له غوسه ورله امام صاحب ورته غوسه نه شو مونږ امام صاحب ورته غوسه نه شو دومره د صبر او د تحمل نه چې کم دی هغه کار اغستیو دومره د الله جل شانه ته خوخ بنده نو هغه کس له غوسه ورله چې یاره زه په هغه غوسه کې ته دومره عجیبه تپوس وکړو ویلې وی د دې ډکو متیازو دا خواږه وي که تراښه وي امام صاحب ته وایي ډېره په غوسه کې وایي دا ډکې متیازې دا خوږې دي که ترخې دي وایي اوس د دې چا ته پته لګي دا چا سکلی دي امام صاحب وله د دې جواب هم ورکو وایي چې کله دا ډک او د سماتې تازه وشي نو دا خوږ وي چې کله دا ډک او د سماتې دا تازه وشي دا خوږ وي او چې په دې باندې کله لږ وخت واوړي د دې خوږوالی هغه ختم شي هغه کس ورته اریان دریان شو چې یاره دا څنګه چل دی هغه ورته دا ډېر اسان چل دی چې کله ډک او د سماتې تازه وشي ته وګوره هغې له مچان او مچان چې کوم دی هغه خوږ څیز له راځي او چې کله په هغې باندې لږ وخت تیر شي او زیات هغه لږونته کې دغه شي نو د هغې له بیا چې کوم دی مچان دومره زیات هغه نه راځي نو امام صاحب ورته د دې خبرې جواب بیا هغه کس ته معافي وغوسته چې یاره جی زه ستاسو نه معافي غواړم او ما ته دغه شانتې چا ویلو چې یاره تاسو له غوسه او دا دغه نه راځي امام صاحب ورته وایي نه خیر دی هېڅ خبره نشته دی نو عزیزانو دغه طبیعت او دغه څیز زمونږ او ستاسو نشته دی